په دارالندوه کې میټینګ وشو. میټینګ ابو جهل ورته وی چې او عمره ځان نه د پهلوان جوړ کړی دی، ته د یو سړي علاج نشې کولی چې زمونږ د پلار او د نیکه د دین خلاف کوي لګیا دی. حضرت عمر ورته چپ توره یې راوویسته، ویله را به دې دارالندوې ته راځم. دارالندوه زم د هغې اسملي حال توره یې راوویسته او را روان شو. یو صحابي په مخه ورغی، ویل چېرته؟ ویل لرې شه، تاسو چې پې عاشقان یې اوس به د هغه سر درته پرې کړی په دې توره کې راوړم. صحابي ورته وایي وی عمره ته د هغه سر پرې کولو ته روانې، د هغه اسلام خو ستا کور ته م تللی دی. کور ته مې تللی؟ ویل ورشه. چې کور ته لاړو دروازه بند وه، خور یې لګیا وه دننه یې قرآن لوستو او دا آیات یې وې چې ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. چې دا یې واورېدو دروازه یې وټکوله، خور یې ورلرې کړو، قرآن شریف آیاتونه چې هغه یې پټ کړل. ویل دا تاسو لوستو زما راتلو نه بغیر؟ ویل ما خو څه نه دي کړي. رانیولې ده ښې والې ده چې د پاسه یو خیر راغی غیم مرګ له ووالو. خور یې را پاسېدو، ویا عمره نوره مې موها، خو زه په داسې هستی عاشقه شوې ما چې مرګ لار وختې تیاره یمه. حضرت عمر ته چې دا ټکې وکړو هغه سر ټیټ کو په جړا شو. ورته لو خورې زما د راتلو نه مخکې دي چې کوم قرآن وی هغه لږ بیا ووایه، زما خو یې زړه سوری کړی دی. دومره سات کې خور را پاسېده ورته وایي طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. خور د لاسه ونیوه، وی زر کوه ما مغه چاته بوځه چې چاته ته داسې عجیبه قرآن ښودلی دی. خور د لاسه ورور ونیوه، د پیغمبر مجلس ته چې راغی رسول الله ورته پاسېدو، وی عمره بیا څه جګړې له راغلی؟ وی یا رسول الله جګړې له نه یم راغلی، دې له راغلی چې کوم قرآن دې زما دې خور ته ښودلی هغه ما ته م وښایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. چې مسلمان شو توره لاس کې وه، راغی او د بیت الله په خوا کې ودرېدو، اعلان یې وکړو، ویل واورئ یا د مکې کافرو، که د دې پیغمبر ته چا اوچت وکته د سرونو انبار به ولګو. تاسو خیال نه الله داسې کوي که نه دی؟ اسلام ته چې څوک اوچت وګوري الله به د سرونو انبار لګوي. انبار په امریکا کې نن دومره خوف و حراس دی، خو چې کړت شي داسې چله بیا څه چلو شو. خدای خبر اسامه چرته دی، ملا عمر چرته دی، پته نه لګي. یعنی غیبي یره الله د ټولې امریکې په زړه کې اچولې. دا برش په وایټ هاوس کې هم وایي چې نه اوسېږي، تښتېدلی کولی شي خدای داسې که نه. بس یو اپیل درته کوم چې الله ته هر وخت دعا کوئ چې یا الله کم امداد دی چې د کفر په مقابله کې د صحابه کړو، یا الله هغه امداد د عراق وکړي. امریکا سره د مرګرو تباہ او برباد کې، امریکا سره د مرګرو تباہ او برباد کې، د خپل حبیب په خاطر، د خپل لوی شان په خاطر. اخیری کې یو دو شعر درته وایم، وای بو میں زئی دل برلا
लाश तड़ले पताजीमा बोमे जई दिल बरलान लाश तड़ले पताजीमा बोमे जई दिल बरलान खपलो प्रदो दुर्क्रमा स्तामिने रंजुर क्रमा खपलो प्रदो दुर्क्रमा स्तामिने रंजुर क्रमा निष्ठा बेलता में बल हकीमा निष्ठा बेलता में बल हकीमा नुम दे बिजली गर्जमा श्वे खावरे पसर जमा नुम दे बिजली गर्जमा श्वे खावरे पसर जमा निष्ठा बेलता में बल हकीमा निष्ठा बेलता में बल हकीमा दा अल्लाह ना बगैर जमुंग बल सुख निष्ठा उस पे इखलास दुआओं कई कि या अल्लाह द कुफर नामो निशान तबाह के या अल्लाह द कुफर नामो निशान तबाह के या अल्लाह तहो पर हर शी कादिर नामो निशान तबाह के इस्लामी मलकुना ते पखपल अमन के उसा के खुदाया वो ज्वन राता द तालिबान यो जलक हो पर काबल की ब्या उखाया खुदाया पर ज्वन राता द काबलान यो जलक ब्या राता उखाया खुदाया पर पाकिस्तान की द उलमाओ इमदाद का या अल्लाह द उलमाओ आबरू साता द उलमाओ इज्जत साता